که هرڅو می د دنیا ملکونه ډیر سي زما بهیر نسی داستا ښکلي دشتونه احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نکا احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نکا چې ونیسي د ټول جهان ملکونه د دلی تخت یې رومه د دلی تخت یې رومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه اوس په دې مرحله کې زه خواست کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر قدرمن ملګري عثمان الله ته چې هغه راسي او خپله وینا ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا جنوبي پښتونخوا مرکز کوټه او کوټه پریس کلب کې د ارواښاد حضوري بخیر صاحب د تلین په مناسبت د دې غونډې صدر پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ قدرمن چیرمن PDM پاکستان ډیموکریټک موومنټ مرکزي نائب صدر او د پارټۍ د مرکزي ایگزیکټیو دریم زرتوار دروغلا مرکزي ایگزیکټیو رسول الله خان زیری ډاکټر حمید خان نصرزی سید قادر آغا بشار خان عیسی روشان ستاسو ټولو ملګرو د اجازه د ټولو له مخه ستاسو د ټولو لخوا قدرمن عبدالرحیم بخیل صاحب ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوم. ورونو ملګرو تاسو ته حدیثونه وکړ قدرمن مشر به تاسو ته بلکې د دې پروګرام په ذریعه باندې پر ټول پښتون افغان ملت ته او ټول ملک ته به چې د پارټۍ کوم پالیسیز دي روان حالات دي هغه که زموږ قومي وطني دي او که د ملک او جمهوري سوالونه دي پر هغه باندې به په تفصیل سره او معنوي پالیسي وینا به یې ورونو ملګرو رحیم صاحب تاسو ته ملګرو بیان کړي چې هم صحیح خبره ده چې هم ورکر وو هم راهنما وو یو سیاسي پوه هم تاریخ پوه او خپل ټول ژوند یې نه د پښتون افغان وحدت د قومونو برابري او پارلیمنت بالادستي او د پښتونخوا د تشخص او په خپلو شتمنۍ باندې د قومونو ولسونو اختیار انساني ازادي او د قانون دائم حکمرانی او د جهان د محکومو ملتونو ولسونو خپلواکۍ ازادۍ او ورسره د پښتون افغان د وحدت لپاره یو خانشید بنیاد ښودونکی تحریک او د هغه د ملګرو او بیا د مشر په رهنمایي کې د دې ګوند د دې تحریک منظم کولو تنظیم کولو کې ډېر لوی رول ستر رول لري او ډېر مشکل کار دی چې دلته به بیانېږي یا تحقیقېږي خو بیا معنا د ملک او د محکومو ملتونو چې کوم اتحادونو په هغه کې هم د خپل د پارټۍ په نمایندګي باندې د خپل رول کردار یې هغه معنا نیکو او د ګوند په توګه
بیا ماډي و، بیا پښتون بلوچ سندي فرنټ و، اونم رابر کمیټي و، پښتونخوا نیشنل ډیموکریټک مومنټ و، الاینس و، او بیا په دې کې آل پاکستان ډیموکریټک مومنټ و، پارلیمنٹ کې قومي اسمبلی اوس سینټ و، په دې کې د خپل رول د پارټۍ د نظریاتو د پارټۍ د آئین د کړنلارې په رڼا کې بیا اتلسم ترمیم مجموعي دې قانون سازۍ کې کاوه، صوبایي اسمبلی کې وکاوه، سینټ کې هم د خپل رول کردار. او نو دا د رئیس صاحب د هر ټاپک سړي د ځان ته مقالې غواړي، مجلسونه غواړي، د ادیبانو شاعرانو غواړي، او ورسره نن چې موږ مثال د رئیس صاحب لمانځو چې کوم صورتحال دی د آزاد افغانستان و پاکستان و محکوم پښتونخوا وطن و په جهان کې چې کوم ایشوز دي روان دي، پکار هم دا دی چې پښتونخوا ملي پارټۍ هر غړی هر رهبر د پښتونخوا ملي پارټۍ هر همدرد د پښتونخوا ملي پارټۍ هر ووټر او زموږ د کام ټول وګړي پکار دی چې معنا د پښتونخوا ملي پارټۍ په دریځ موقف خبرې او د خپل کام په ستونزو خبرې او د هغه د حل لاره ورته معلومي، دا خپله ډېر لوی د حل لوی مسله په دغه د ډېر مسلو باندې به شاید موږ لوی خبر خلک به خبرې، مګر د حل لارې چې دغه بیا معنا کامې تېرې کړو، ستا کامې رابرې چې دغه معنا هغه لوري ته برابرې چې حل یې ده. اوس په دې کې دا دی چې پاکستان فیډریشن دی او پښتانه بلوچ سندي سرایکي پنجابي معنا دا خبره اوس ټول ولس په دې پوه شو چې دا قوم چې دی د خپل یو ګاز دی په معنا د قوم ګاز چې دی دا مذهب نه دی، دوی وایي بس یو کوپر قوم دی یو مسلمان قوم دی، د کوپر په والا باندې په زرګونو قومونه دي چې څنګه هغه مثال د معاشرې دغه عالمان سیستم د دې یو معیار یې شي د قوم او دغه رنګه چې د مسلمان ملکونه دي ولسونه دي په هغه کې په سوونو زرګونو قومونه او ملتونه دي چې هغه جهاني توست دي دغه دپاره ګاز دی. بیا دوی دا ویلي چې پاکستان چې دی د اسلام کیله ده او پاکستان چې دی د کلمې دپاره جوړ کړ سوی دی مناسبې دي، نو هغه اوس ګل په دې باندې پولیټیکل پارټیانې دي او کاوه حقیقي تاریخ پوهان دي یا لیکوالان دي، هغه اوس په دې باندې دغه دی چې نه د اسلام دپاره جوړ سوی دي نه د کلمې دپاره جوړ سوی دي او دا د خاص مقاصدو دپاره جوړ کړل شو چې په هغه کې خپل هم نن سبا په دې باندې ډېر کتابونه لیکل سوي دي او نصیبې دي. بل بیا دا دی چې معنا پاکستان چې جوړېږي دا تقریبا 19% آبادي له هند راجلا کېږي او 19% د دې وسایل راجلا کېږي، نیچرل ریسورسز وسایل چې دي په متحده هندوستان کې چې دي، او بیا دا دی چې د ریانتیا خبره خو دغه د تقریبا کم و بیش 30% فوج چې دی دا د هند راجلا کېږي، آبادي 19% راجلا کېږي، فوج چې دی ملیټري چې دا تقریبا 30% راجلا کېږي. ستاسو اندازه وکاستئ خو په کار دا دی چې فوج سره راجلا کېدلی د 19% آبادي دپاره نو په کار دا دی چې 1-2% فوج بنایي. منیستا د قومونو د جهان و تناسب ته وګوري او دغه ته وګوري نو ظاهره خبره ده چې هغه فوجیان چې د هغوی نن د دوی پلرونه معنا په فوج کې په ډېر لوی رینک باندې راغلي دي او نن هم شته د هغوی ټول تربیت
او د هغوی ټول مفادات او د هغوی ټول زده کړې چې دي هغه د استعماري سامراجي مفاداتو قومي بالادستي مفاداتو دپاره د ذهن سازي شوې ده د تربیت شوې دی نه چې هغه د یو دفاع دپاره د سټیټ د دفاع دپاره نه چې د ملک د دفاع دپاره چې دی وکړي نه نو سره دا خپل پولیټیکل عمل خصوصي معنا پاکستان جوړېږي او دغه کېږي او بیا پر هغه باندې معنا فوج چې دی هغه مسلط کېږي نو هغه د فرنګي سیمو د فوج معنا د زموږ د دې معنا د پنجاب او اخصل سیمې زیات فوجیان چې دي زیات مقاصد دفاعي قوت او نور مقاصد سیاسي مورس د فوج په ذریعه باندې حاصلول متکول نو هغه څخه چې دا تر نن پورې را روان ده په پاکستان کې نه بیا دا دی په دې کې چې اوس موږ ته سوالونه پیښ دي یو زموږ ملي وطني یو زموږ جمهوري پکار دي زموږ ملګري چې دي په دې تاسو کوم یاستئ پکار دي چې توجه ور بیا د خبرو تر واړو دا ضروري په دې دی چې موږ معنا واحد د ټول پښتون افغان معنا یو سیاسي نظریاتي تنظیمي او په هر څه باندې معنا پو او هر څه هر څه په منشور کې دي د ټول پښتون افغان دپاره نو موږ دا دعوه کولی شو انشاءالله زموږ دعوه به غلطه نه وي چې دا وخت چې د پښتون افغان کوم حالت دی د دې د ټولو مسلو حل چې دی د دې پښتونخوا ملي عوام پارټي په منشورو برابري کې دي شاید په نور کې نه وي موږ د دې غړي یو نو موږ د دې پارټي صفت کوو معنا چې د دنیا هر بې طرفه کله هند وي که هغه د عرب وي که هغه د سنټرل ایشیا وي که هغه یورپین وي که هغه د پاکستان وي که هغه د افغان وي څه ریسرچر پکار دی ریسرچونه وکړي پر قومي طریقونو باندې پارټیانو باندې ګوندونو باندې رهبري باندې تنظیمونو باندې زه خو دا انشاءالله وایم چې هغه به خامخا پښتونخوا ملي عوام پارټي یو کامله تحریک یو کامله سیاست یو کامله نظریه یو کامله تنظیم او یو ستونزه ته چې دی هغه یو صحیح اپروچ یا نظر لرونکی به پښتونخوا ملي عوام پارټي په لومړي سر کې درې وکړي اوس کو په دې کې دا دی چې نن مسله دا ده چې یو موږ ته قومي ډېره سخته راپېښه مثال لکه ملګري چې وویل آزاد جمهوریت افغانستان کې مداخلت او جاریت روان د مداخلت او د جاریت سرچینه سیده دا وخت سرچینه سیده هغه اسلام آباد دی نو د مداخلت او د جاریت سرچینه سیده هغه تهران دی دا روان او د دوی بیا خپل جهاني طور خپل اتحادیان لري او دغه لري په دې کار کې سمي نو لہذا قدام دي پښتونخوا ملي عوام پارټي غندنه دي او کدی نړیوال د دوی اتحادیان دي دا غم غندنه دي او د افغانستان د مسلې حل هغه د جاریت مداخلت په بندیږي هغه څنګه چې ځارتوال وایي چې سکیورټي کونسل د ملګري ملتونو څخه کوم ذمہواری جوړیږي د دوی را او هغه ذمہواری چې د دوی تر ډیره حد پورې وکړه مګر هغه حد پورې مکمله بشپړه مداخلت بندول دا نه ده کړی دا چې دوی ذمہوار دي نه بیا په دې کې دا د جنگبندي ضروري ده بیا په دې کې دا ضروري دی چې بین الافغاني مذاکرات به د اسلام آباد او د امریکن تر مابین نه مذاکرات به د ریشیا او د اسلام آباد تر مابین نه مذاکرات به د چین او د اسلام آباد تر مابین نه البته سپردوی باندې کم تور دی پر دې باندې پکار دا د سکیورټي کونسل او د غزه ولسونه دوی مجبور کیږي د تسنی سیمانه دوی به پابندیان کوي
د جنگ عامل دوی دي، دوی به پابندیانې کوي او دوی به خبرې نه خلاصوي، دوی به ځان پابنده کوي چې مداخلت به نه کوي، جاریت به نه کوي. خو داسې تاثر جوړ دی چې ډېر لوی بس هغه افغانان چې دي قاتلان دي، ویشیان دي، سره وژني. بس موږ چې یو هغه داسې سعودتکاره یو، د امریکې دپاره هم، د ریشیا دپاره هم، د عربیانو دپاره هم، د چینایانو دپاره هم، د سکیورټي کونسل موږ چې یو، موږ ډېر لوی مثبت رول ادا کړی دی. دوی سر په سر کې منفي رول ادا کړی دی، پر مخ یې اراده لري. بیا محکوم پښتونخوا وطن کې زموږ کوم ستونزې دي ودغه دي، موږ ستونزې دغه دي، ګرد قومونه دلته په مشکل کې دي، که سندی دی، که بلوچ دی، که پنجابی. پنجابی معنا جمهوري طور په مشکل کې دي، موږ قومي طور په مشکل کې یو. جمهوري طور هم په مشکل کې یو، پښتون، بلوچ، سندی، سرایکۍ. خو په هغوی کې بیا زیات پښتون په مشکل کې دی. دهشتګردي پر موږ مسلط کړي دي. فاټا راواخې سویډن اتارټیستان ماورای آئین قتلونه دي، زمې که ناروا یې وکړ، نن یې دغه عمل هغه جاري ساتلی دی. وزیر اعظم دا تصور نشي کولی دا مسلط یا وزیر اعلی د فاټا په باره کې د یوه خبره دی وکړي، دغه دی وکړي، نشي کولی. سپریم کورټ یې نشي کولی، میډیا یې نشي کولی، نو دغه ادارې دي، پارلمنټ یې نشي کولی. بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ماسې وه. نو په دې کې چې دی دا دی چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا ګزارش لري، دا د پارټۍ پالیسي ده، پارټۍ پالیسي ده دغه ده چې معنا اوس نو پکار دا دی چې دا امن راشي، او د امن دپاره به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خبرې ته جهان او ملک او پارلمنټ به توجه کوي. لکه لاوله وارث 9/11 بعد مشر کوفی عنان ته خط ولیکلی انټرنیشنلی تو پر هغه باندې عمل درآمد نشو. بیا پارټۍ د پاټا په والا باندې خپل تجاویز چې دا مزم کوي، دا وکاس دی. دوی بیا هغه ناروا وکړو، ننګار چې چا د انضمام په حق کې و هغه نن غوږونه نیسي. زموږ دا ظلم کړی دی، موږ دا جبر کړی دی، د خلکو سره دغه سلسله. نو ورونو بیا په دې کې زموږ مسله دغه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ده د هغه مشکل دغه دی چې موږ معاشي ناکابندي، معاشي قتل عام روان دی. د چا لخوا روان دی؟ د اسلام آباد لخوا روان دی. له چا لخوا روان دی؟ دلته چې هغه ناپوه بلوڅان دي، د هغوی مې څه برخه پیسې دي پکښې دي، او بیا د ګردو په سر کې چې دی بیا اسټبلیشمنټ دی، انټیلیجنس ادارې دي چې د پښتانه قتل عام کوي، زیاتوب کوي. زموږ زمینداري څنګه ده؟ زموږ اوبه نشته، زموږ کاروبار نشته، زموږ د مایننګ ډیولپمنټ نشته، زموږ کار نه یې لکې، زموږ تجارت نه یې لکې. نن دا یو چمن چې دی چې معنا دا لکونو انسانانو ته روزګار ورکوي. یعنې په کوټه کې که 100,000 دوکانې دي، زه کم بیانومه، 15,000 دوکانې چې دي، دا یو د چمن دغه له برکته دا دومره کاروبار دی. د هغه خپله ابادي چې دا په سنسس کې 1 لکه دوی راوستلګي ده، 2.5 لکه، خو دا حقیقي معنا باندې 10 لکه ده د کلاو د لازلس ابادي چې ده. دغه لوی مشکل دی، او دغه د هلته کوم خلک کار کوي، لغړیان دي، او دغه دي کور کمانډر صاحب راغلی و، ولا 4,000 تر 8 کیلو به سامان راوړاستي. دا موږ څنګه د امریکا، یورپ او عرب د خلک ځي د پاکستان غا له 100 د واخې تر 40 کیلو سودا چې ته په پیایي کې راوړل شي، پر چمن باندې پر شو باندې ته 4 واته هغه هم دغه د سوینې چې د اسرائیل رنګ پالیسي روانه کړې ده. نن زموږ اسټبلیشمنټ او مرکزي حکومت د پښتنو خلاف سوینې چې د اسرائیلیانو دغه پالیسي و چې فلسطینیان معاشي تور وه، وطن خرڅلاو ته مجبوره کړم چې خرڅلاو ته کې کامیاب وسوم، او بیا معاشي تور چې ووایستا هر څه پورې کې دی به غلار وړي ودغه کې. نو بیا راواخیستې 4-8 کیلو ونیسي، بیا وسوځي. یو ورځ اور په چمن کې بل دی چې زموږ معاشیت څه ځي،
بل ورځ اور چې دی په تل ابیب کې او بین المقدس کې باندې چې اسرائیلیان د فلسطینیان څخه ځي او د هغوی معاشیت او د هغوی کورونو بچیان څخه ځي په چمن کې معنا په تورخم په پاټا کې مرګونه روان دي اوس به موږ راواخو تیر معنا د شپږ میاشتو مرګونه چې دي د پښتانه تر فلسطینیانو زیات دي چې 214 تر بلای پورې سوي دي 230 سوي دي تیر راواخاست نن په افغانستان کې هر ورځ د پنجاب د استعماري مفاداتو دپاره له 100,000 تر 1.5 افغانان وژل کېږي هر ورځ داسې وایي چې کشمیر زموږ شهرک دی کشمیر د دوی شهرک نه دی کشمیر دوی مقبوضه کول غواړي دا د کشمیریانو دی نن چې دوی وایي چې کشمیر زما شهرک دی د ورځې نه په میاشت کې 2 کسان وژل کېږي د هندوستان خلاف 2 کسان وژل کېږي د پنجاب د مفاداتو دپاره په افغانستان کې 1.5 کسان وژل کېږي پښتونخوا ملیانو پارټۍ دغه وایي چې دا بندول غواړي نه غواړي د فلسطین مسله ډېره ساده ده نیولې دی د دوی وطن دی فلسطینیانو غفلت کړی دی زیاتوب یې کړی دی دغه هېڅ شک نشته بیا د فلسطینیانو پر سر باندې عربیانو کوم ظلم کړی دی کم مرات امریکای اخیستې دي د فلسطینیانو پر سر باندې د یورپیا اخیستې دي او د اسرائیل اخیستې دي د بادشاهانو د دې ډېر اوږد تاریخ دی ونه نو نن چې د مسلمانانو هغه نامنیاد اتحاد چې جوړ شوی دی هغه نامنیاد فوج چې جوړ شوی دی جنرال رائل شریف په قیادت کې چې د دې تنخواه چې د عرب شاهان یې ورکوي د رائل شریف دا صرف اور صرف د عربي شاهانو د دفاع دپاره دی دا نه د اسلام د دفاع دپاره دی دا نه د فلسطین د دفاع دپاره دی نه د عرب ولس دپاره دی دفاع دپاره دی او کېدای شي وسه نشته که دوی له هم راتلو پر موږ باندې هغه عمل موږ سره کول کوم چې اسرائیلیان چې دي له فلسطین سره دا د دوی حالت د دوی نه دی بیا په دې کې دا دی مردم شماري ډېرې ایشو ده دا دغه پاکستان اکنامک کونسل څه دی مشترکه مفاداتو کونسل څه دی چې هغه کومه فیصله وکړه د سندیانو یوازې د دې مخالفت وکړي نو دا شماري ریجکټ شو دوی سپارونه ورځ که درې ورځې مخکې دوی اعلان کړی کې چې دا به برته کېږي واحد په ټول پښتانه کې پښتونخوا ملیون پارټۍ دغه مشر او پښتونخوا ملیون پارټۍ دا وویل چې دا موږ د شماري موږ نه منو په دې نه منو چې سمه نه ده سوي دا نه ده سوي نو لهذا په جنوبي پښتونخوا کې تاسو یقین وکړئ په یوه ذلت نه ده سوي سمه د کوټې مثال نن زه 8 کاله 10 کاله مخکې 15 لکه آبادي وه اوس دا د سرول شاوخوا کاروبارونه ختمیږي ژوند درېږي د څښلو اوبه ختمیږي که اتصالیانې دي دا نور په لکونو پښتانه کوټې ته راغلي معنا 15 لکه پورې د آبادي ورسره شلي زړه ونښکېږي دا آبادي چې دا 10 لکه 10 لکه لیکل شوي دي دې څوک قناعت نشي کولی 10 زه تر 12 لکه 22 لکه دا موږ قناعت نه کوو موږ ورته د چمن د پښین پکې دغه قناعت نه کوو موږ د ارنایي د کلاسفلا په مردمشماري د ژوب د شیراني او د بارکانو د سوي او د زیارت او د دوکۍ او د بوري او د مسخیل په دغه قناعت نه کوو دا اول وار موږ ویلي دي پارلیمنت کې پښتونخوا ویلي دي الکشن دغه مردمشماري دې ویلي دي په اول ورځ دا مالکان ډیویژن مردم شماري صدا تاسو دوی معنا پیپلز پارټي په دور کې دوی 25 لکه ډي پیز راغلیو په څه کې 70% کم خلک راغلیو ډي پیزو 25 لکه نن هم د مالکان ډیویژن آبادی صدا د 22 لکه دا شمالي وزیرستان د آبادی صدا د دې آی ډي پیز 15 لکه دي خو دا 10% نور راغلي 80% راغلي نن په سنسس کې د دوی آبادی صدا دا 8 لکه ده 15 لکه آی ډي پیز دي 8 لکه سنسس دي معنا
درې مردمشماري مخکې دوی تر بلوچستان صوبې پښتون بلوچ دوی زیاتو پاټان نن موږ 1 کروڑ 30 لکه ته ورسېدلو دوی پر 50 لکه ولاړ دي کروڑ یې حتی ووت په کراچي کې پښتون نه د شمارل کړی په انټیریر سند کې او کې شمار کړی دی په ټوله کراچي او سند کې زبر چې دا په کراچي کې اردو لیکل دا په سند کې سندي لیکل کېږي په پنجاب کې پنجابي لیکل کېږي دا په سرایکي بیلټ کې سرایکي لیکل کېږي دا خپل ډېر لوی ظلم دی جبر دی پلان دی نو نن موږ بیا دا وایو چې موږ دا مردمشماري نه منو بل مردمشماري غواړو او دا سټانس دوی کوم اعلان کړی دی په دې موږ قناعت نه کوو دا دوی څه اوس کړی دي سم د سنسس مطابق اور د اکابندیانو د فارمولې مطابق به اکابندیانې جوړېږي دا د پښتونخوا ملي پارټۍ دغه دی بل بیا دا دی هغه کشمیر مسله خو ختم شول هغه وروره ورکړل دلی ولایت ورو بخښلې ورور دغه یا کړی ویلې ما په دې باندې ماته ټایم راکې 3 کاله عربي چی صاحب ویلې چې دا جنگ روان چې پارلیمنت کې دغه ورکې 3 کاله ورکړ د راولار سره مذاکرات کو د جنگ خبرې باندې دا شی ته اخستې وګڼه کړو و به کشمیریان همت کوي جاته بجاته خبره دغه خپل به همت کوي او پر دې باندې منور جاته دا موضوع ختم کړی دی وګڼه کړی دی او پښتونخوا ملي پارټي د کشمیریان د موقف حمایت کوي د دوی کشمیر د دوی د پار او بل هیڅ تعلق نه د دیلی والا نه د لاوریان کشمیریان په هیڅ پکاري پیږي کراچي کې پښتانه نه لګي ها رابطه درې میاشتې بعد کاروباریان دي هغه مارکیټ کې د کسټمالا ور ټکانې پر وتل په هغه مارکیټ کې پر وتل په هغه زخمیانې کل وای ټکول ذاتو به وسره وکي ناروای وسره ور پښتونخوا ملي پارټي په پښتانه خوا بده په پنجاب کې دي که په سند کې دي که په کراچي کې دي که مزدوران دي که کاروباریان دي که طالب علمان دي که هر پیشي که ترانسپورټران دي مصطفی بدو دا او په دې باندې د څوک دغه او بل نه دي چې معنا دا د موجوده حکومت څه دی پښتونخوا ملي پارټي د زموږ ملګرو زموږ کابینټ سو دا مورنۍ ژبې سواله دا تر پنځم کلاس پورې راوستله شان چاپ سو کې قاعده چاپ سوې نن جام او د جام اتحادیان هغه پښتانه اتحادیان څه دي دا ختم کړي دا پراغه ځای ودرونه دغه موږ ور دا نه جام ته د اجازه ترکو نه د جام اتحادیانو ترکو پښتانه اتحادیانو تاسو پر موږ باندې مورنۍ زبدري ملګرو دې ته اوس تیاری کو د شانو ته پښتونخوا پارټي به اوس تیاری کوي پر هر موضوع باندې به خدای کول جلسه به جلوس به هړتالونه به پیغام به او دغه به په بیانات باندې دا مسلې نه حل کیږي په فریاد باندې دا مسلې نه حل کیږي اور پر سوشل میډیا دا د خبرتیا ذریعہ دا حل دا نه دی حل روډ دی حال ولس دی حال د ولس ز کومک پښتل دی او پر مخ باندې دا کار به ودني او بل بیا په دا کې د پوسټ کم دغه کوي پروند بیا یو دغه دوی را برای د خټړې اقتصاد بیرو مانز موږ د صوبې په ولا باندې موږ ور د هیڅ اقتصاد نه منو هیڅ غم نه منو خدای مکه چې د پیډم را ولاړ چې دا وای د اقتصاد دارنګ د پښتونخوا ملي امباټي نه مني هغه وخت یې مني چې د پوج د عدلیه او د ټول پالیټیشن پارلیمنټریان ګډ احتساب میکانیزم نه تیار شوی د ګور دغه نه پښتونخوا ملي پارټي چې هر میکانیزم جوړ کی چې دا به د اپوزیشن د پاره استعمالي او د خپل مردار نه من خالی به د سیویلین د پاره مردار نه من د ګور د پاره میکانیزم جوړیږي تر ټولو مخکې به پالیټیشن او د پالیټیشن په مخکې به پښتونخوا ملي پارټي هغه احتساب راځي مسخره به خل نه کوي هیڅ بیا نه کوي زموږ راوي ماشاءالله نه د منلګي مرزي اولاد نه دی منلي مر مشرف نه دی منلي مر ابل نه دی منلي تا نوم نو سمناله سپمر ما په فیصله وکړه نه تا منلي سو نه ستا فیصله منلي سو نه ستا حکم منلي سو حکم با داین مطابقی او بل بیا ورونو ما سه ډیر چې میډیا سدا میډیا ظلم کی زیاتو کی د اسټابلیشمنت په خله کی اور ور سره
دا ټول د انټيليجنس ادارو په خپل باندې کوي. بیا د ملک میډیا خاص کر زموږ د صوبې میډیا څخه بیا دا یو بل ځای د میډیا راوړي جوړي او زموږ د کیمرا بران سدي هغه د پاره بدا کوي. د میډیا دا رول نه منو بالکل په اخبار کې د زموږ وصفه نه ورکي یو لیک د نه ورکي مګر هغه د میډیا او سود مالکان چې کوم د انټيليجنس ادارو په خپل باندې کوي دغه صحافت دغه دا بیا د ولسی طاقت په ذریعہ باندې دوی پر لار باندې بیا دا د دې دغه نستا تل انټيليجنس ادارې ویراږي د پښتون بلوچ د 1 کروڑ 3 لک آبادی زده ویراږي. انټيليجنس ادارې لتا یو شی نه اخلي ولس لتا ز په لکونو اخبار اخلي د ولس له بجټ زاتات اشتهارونه ورکړي د اربن روپې اشتهار تبړي هر اخبار ور ټلویزیون هر د غیب دی ولې به تبړي تبه د ولس کمنې ولس کما کې پاټیانې دي کې قوتونه دي دا خبره پر لار باندې بځي تبه دا کې تا تعین دا وایي او ته دا ولس په جیب باندې چلایي د ولس په بجټ باندې چلایي تا بار وخت مسخري راخستي دغه بدر راخستي د خلو کوریج به د ډاکوګانو غبي د قاتلانو غبي د لړ مافیا کوریج به او د انټيليجنس ادارو جوړ کړي پاټیانو داغو د نهاد مسلط نمائندگانو کوریج به د پارټي د مرکزی مشر غبنی د پارټي د مرکزی پارټي غبنی د جلسې غبنی د جلوس غبنی د بلوچ سیاسي پارټیان غبنی دا پالیسي پښتونخوا ملي پارټي نه مني او د دې خلاف موږ په خدای کول پراتوي کې وخت سلر ځان سره سنبال کو دا په مخ باندې بیا په دې کې دا دی نه دې چې منو آی کوټ کوم فیصله کړی دا هغه فیصله به منل کیږي مر ټول ولس دی مر ور 1 کروڑ 3 لک ولس د آی کوټ د فیصله شاته ولاړیو دا فیصله به منل کیږي و تبا تور شور د پاکستان نه څه قبضه کوله ته هنه د پاکستان نه څه قبضه کوله تخبر کو کشلار اور سرا ورګي نو سار اور ته نوې کلی اور ته معنا چشمه ته معنا د نور علاقې د پاکستان نه څه د کوله نه څه اعظم کوله داس میراث نه ده لکه تاسو راخص کړه ور مور د سپای کوټ تر شا ولاړو هیڅ دې چې نستو دغه نس مر ترکي خلاف نه یو فیصله وړي چې نکي فیصله بس داس مر ولس به کوي کتا ته چا په مرزي باندې خپل مزه در کوله دا دې اخر څوک یې اخستای سي تبه یا ګورنمنت هم د دې چې په مرزي باندې او ولس هم خپل مزه د دې چې په دغه کې پښتونخوا ملي پارټي نه اور زه اخري دا دوه درې خبرې کوم نه اوس په دې کې یو دا دی معنا علي وزیر نیولای دی علي وزیر په کار دی د فیصله څه شي ده سزا نشي ورکول په قانون کې نشته اوس فیصله محفوظ خو مې راوړل پنځه شپې میاشتې 2 3 4 په محفوظ دا خپل سیده دا غیر قانوني نه دا خپل بیا اصولي دا و دا پښتونخوا ملي پارټي دا وایي سالي وزیر د خوشي کړس ټول سیاسي کېدان دار پارټي کې د نون لیک دی کاغه د پی ټی ایم دی کاغه د پښتونخوا ملي پارټي دی کاغه د بل پارټي دی کاغه د پی ډی ایم د ممبر پارټیانو غدي پکار ټول پکار دي خوشي کړسي لکه دا نه جایز مقدمه د واقع د ناروا او د بچی دي زموږ د ملګرو خلاف جوړ کړی دي د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ کړی دي نه بل بیا دا غدي ګوره موږ په موږ زموږ دواله انسدي یو کیسه یو پی ډی ایم د زموږ جمهوری مسله باندې د آئین پر مسله باندې د قانون او د پارلیمنت پر بالادستی باندې میسنګ پرسن باندې د اف سی د چینو د ختمولو پر مسله باندې دا عدلیه دا معنا آزادولو د میډیا د آزادولو شپږ نقطې دي د پی ډی ایم به ترين د پاکستان 400 جوړ شوی دي د دې بیانیه صدا زبردست بیانات او دا د پښتونخوا بیانیه و نن کور ودان چې پی ډی ایم د خپل کړی مې ډېر کور ودان نه کو منا کوټونه را روان دي وسایل سم لارې ته سم روخ ته روان دي کوم پښتونخوا پارټي سم رول ادا
موږ به لونتوب نه کوو، موږ به زیاتوب نه کوو، نه به د خپلې پارټۍ سره کوو، نه به د اتحادیانو سره کوو، نه به د سیاسي خلکو سره کوو. موږ په کار دا دی دا زموږ بیانیه چې دوی روانه کړې ده، موږ په کار دا دی چې په همت باندې دا بیانیه ترسره یوسو. موږ به وړله موږ توان نه وو دومره، موږ روانه وله موږ نه ویله کړي دي. نن لوی توان دی، لوی توان چې دی معنا پر سمه فیصلو وروستل دا د مشر کار دی. دا به نه کېږي. اوس نو په دې کې دا دی موږ پی ډي ایم یو پارټۍ نه یو. دا ځینې ملګري دا سوشل میډیا باندې دا کم څوک دا ځینې پښتانه چې دا کم ترتیب یې روان کړی دا سب اصل کې غلط دی. موږ نن لیګ یوه پارټۍ نه یو، هغه زموږ د ډسپلن نه دي پابند، موږ نه د دوی د ډسپلن پابند یو، نه جمعیت زموږ د ډسپلن پابند دي، موږ نه د دوی د ډسپلن پابند یو، نه موږ د معنا هلته چې د شرفاف صاحب پارټۍ نه، هلته د ډاکټر مالک صاحب پارټۍ ده، د اختر جان مینګر صاحب پارټۍ ده، نه هغه موږ د ډسپلن پابند دي، نه موږ دوی ته پابند دي د پارټۍ په توګه باندې. دا نه است د شپږ نکاتو باندې یو بل ته سره پابند دي. هر څوک خپل پروګرام کوي، هر چا د خپل پارټۍ د پلیټفارم یو خبره وکړ، موږ بیا وایو دا دارنګه نه ده، دا دارنګه ده. موږ په دې ځان کوو، په دې به ځان نه کوو. موږ پلیټفارم موږ کوم خبره کوو هېڅ چا ته نه یو پابند، نه پی ډي ایم ته پابند. موږ خپل پروګرام خپل پر مخ باندې بیان پی ډي ایم کوي، پلیټفارم بیا تاسو د څونه جلسې وسوې دا ټول مشران د پی ډي ایم په بیانیه کې روان او دغه یې کول. اوس نو په دې کې دا دی بیا موږ پی ټي ایم سره پښتونخوا ملي پارټۍ کومک مدد ابتدا روانه کول او فلانا تر نن ورځې پورې راتلونکي کې پارټۍ کومک کړې سره بېچته پارټۍ یا څوک به دا د پښتونخوا ملي پارټۍ غدا نه وي زیار په پښتونخوا کې نو بس مسما زیرا او پی ټي ایم ولا دا ډېر د پی ټي ایم دغه د نور پښتونخوا پارټۍ کې ورته یا نه به څوک دا وایي چې هلته زیارتوال دا رنګه دي بیا فلانه دی یا فلانه دی، هغه ډېر دغه مړ دی د پی ټي ایم او نور پښتونخوا نه ده، یا فلانه یې مړ دی یا فلانه یې. دا د پارټۍ پالیسي نه، دا هر ملګری موږ له دوی سره کومک د پارټۍ د پالیسي مطابق خامخا به کوو، خو دوی پر دغه ځای ولاړ انشاءالله ولاړ کوي. په دې پکار موږ ځان سره کوو. اوس نو معنا موږ چې د پی ټي ایم په والا باندې یو هغه ته به مشوره وکړو، پی ډي ایم د پارټیانو په والا یې هغه ته هم پارټۍ مشوره وکړي او دغه وکړي. هغه زموږ معنا جمهوري پارلیمنټ عیني مسایل دي او دغه دي، هغه زموږ قومي وطني دغه دي دغه دي سره مشترکات سره لرو، دغه سره لرو او دا سره. مګر ملګري او عام ولس موږ دا خواست کوو دا وکړو چې په کار د شان سره الاینس او پارټۍ او پښتونخوا او اتحادونه سي دي. موږ به د هر الاینس معنا په حدودو کې بدنه نه چې دی موږ خپله پالیسي عملي کوو. بیا اوس خبره راغله یو دغه راغله مولانا صاحب د پی ټي ایم په والا باندې خبره وکړه، پښتونخوا ګرد ملګري په سوشل میډیا شروع پارټۍ جواب نه وایي، پارټۍ د مولانا صاحب نوم نه اخلي، پارټۍ پلانه کوي، پارټۍ پلانه کوي. وره موږ د فیسبوک سیاست نه کوو، دا فیسبوک نه ولې دا پښتونخوا پارټۍ سیاست کوي. موږ به خپل ډسپلن د فیسبوک نه پابند کوو. د پارټۍ چیرمن به د فیسبوک دغه د ډسپلن نه پابند کوو، نه به پارټۍ پابند کوو، نه به نه کوو. په دا غلطفهمي کې به یو څوک هم نه اوسېږي، که هغه ملګری دی، که هغه دوست دی، که هغه هر څوک دی، که زموږ همدرد دی، که زموږ ووټر دی، که زموږ شتمن دی، دا به نه کوو. فیسبوک چې دی دا به د پارټۍ د ډسپلن پابند کوو. په دا کې فرق دی اوس او موږ پر سر روانه کړي دا یا سمې بیا روانه وو. فیسبوک به د پارټۍ د ډسپلن پابند دی، پارټۍ به د فیسبوک پابند نه وي، پارټۍ به فرد ته نه وي پابند، فرد به پارټۍ ته پابند دی. دا د جهان تجربه ده د تنظیم غسینه. دې به ځان سره پوکو دغه به سره کوو. نو لہذا پارټۍ هم مجلس کړی د مشر په هدایت باندې مولانا صاحب سم په معقوله طریقه په معقوله پارټۍ بیا پی ټي ایم سره دا وکړي.
ګورې شی دغه سو وضاحت راغلی خبره راغله او فلانه راغله اوس نو دښمن لګیا دی چې موږ بیا په خپل منځ کې سره اخته یو که ناپویانې به څوک باسي معنا د طریقو په والا باندې د دې په والا باندې او زه په آخر کې دا دغه کوم ملګرو اوس لویه خبره دا ده چې موږ دا غواړو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دا اتمن غواړو چې پارټي معنا په خپل عمل ته ولاړ شي په یوه خوله په یوه زړه ولاړ شي په خپل ترتیب ولاړ شي په خپل ډیسپلین ولاړ شي خپل قومي وطني جمهوري هدفونو ته بیدار او دغه پر هغه لوري باندې ناست ولس خپل ځان ته رانږدې نه نو د هغه دپاره هر ملګری پکار دی خپل مثبت رول ادا او آخر کې دا وایم انټيليجنس ادارې ډېر په غلط نیمه کې او د هغه وطني جاسوسان ډېر په غلط نیمه کې موږ ټوله پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پارټي په چیرمن غواړو انټيليجنس ادارې دی دا وی وطني جاسوسان تالیڅټي دی موږ ټوله د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په هر کارکون فعال دا ټوله وایي دا ساده خبرې نه دي چې د خپل موږ په پیژو چې پوجي اسټابلیشمنټ او انټيليجنس ادارې زموږ د وطني جاسوسان په خپل باندې خبرې کوي دا د دوی نه دي دا د دوی زړه نه دی خلې د دوی نه دوی خالي لو سپیکران دي پوکي انټيليجنس ادارې کې ګایډ انټيليجنس ادارې موږ تجربه هم دا د دوی تجربه نه موږ د خپل رابري او د خپل ملګرو دفاع څنګه کړی ده تر هغه صلاحیت زیات لرو ان شاء الله کم نه او بیا ټول پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه د خپل ملت د هر وګړي دفاع د داخل مرمنه لازم او خدای حق سي ولسم نه موږ سره مدد کړی هر مراله د انټيليجنس ادارو د مارشالګانو د دې د تالیڅټو په مقابله کې څه دي لمر سره موږ په خپل ولس ویاړو او موږ په خپل ټول کارکونانو ملګرو ویاړو پس خدای د موږ ته توفیق راکړي همت وکړو نوې مرحله دوی شروع کړې ده وطن کې بدامني راولي د توفیق راج روان کړی دی نور مسلط کوي او پلان کوي او دای کوي ان شاء الله دا ولا خبرې کو پلان کو دا پښتونخوا یوار په حرکت کې سوال او پدغه کیسه ولا که په یو کلی کې د دوی جاسوس ته مرزا تا